الله ورته وی کشته جوړه کړه. نوح علیہ السلام حکم وشو کشته جوړی. دا قوم ورسره تیریږي داسې چې تیریږي سکه کشته جوړوم طوفان را روان دی دا الله عظیم قهر در باندې را روان دی او تاسو تبا کېږئ. نو دوی به په یو بل داسې ټیلې ووالي لکه زمونږ په پاکستان کې نرخزیان دي. نو مولا چرته په قبر باندې تقریر کوي هلکه قبر دی او عذاب دی او دا دی نو دوی داسې ولاړي یو بل ملیان دي خو څه وایي نو ملیان دي خو څه وایي نه خسکی مالدار پوه شوې دا داسې په یو بل ټیلې ووایي. زه چې چرته تقریر کوم نو زه دې خلکو ته داسې ګورم په قبر باندې داسې ورته ګورم خو چې کم یو مې داسې شکل وران ولیدو اواز پکې جو ما ته ګوره بس حاضر غلی شي نو زما په طبیعت پوی دي. تاسو که کم بات پوکلی دي خوار شي چې ضبط نشي کولی یې څه شی تاسو څه شی دا دولت درنه لرې کوم تا او خر کې څه فرق دی؟ دا د حکومت په اوږو سټار درنه لرې کوم تا او خر کې څه فرق دی؟ ته څه وایه د ملا او د بزرګ او د خدای د دوست سټار چې په دنیا کې به هم لګېدلی او په قیامت کې به هم ورته لګېدلی. تاسو خیال راغی وایه د دې سټارونو ستاسو سټار دی. دغه وزیرانو ګوره ستاسو د 400 کې وزیران تیر شوي اوس چې په لاره تېرېږي څوک په سلام نه اچي. هغه ورځ تاسو د دې کلي یو مخې له راغی السلام علیکم السلام علیکم څنګه چل دی بیا څه درک مرک نه لګي ویلې څنګه شو نو ستا څنګه چل دی مالزار وخت توکړی برید ګرځم مال زما بل عقیده ده. رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاہ وی چې کله کله زما دربار ته راځه اشعار راته وایه. هغه ورته زه او ستا دربار ته راتلل او اشعار ویل ویل نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی زکه اورنګ د زمانه زما غلام په خدای قسم اورنګزیب ز تا خپل غلام ګڼما زکه چې زه د یار تصویر پترخ کې او د مایو جام پلاس کې ګرځوم نو تا غوندې بادشاہان ز خپل غلامان ګڼم. دا ورته وی واوره اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا نو مرګه بيدا تخت و تاراج کا کنن ته په تاج باندې نازېږي او په تخت باندې نازېږي مرګه بده دا تخت و تاراج کی. بیا ورته وی اے عاقل غوګونی سماتا مرګه نه پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا ناګهانه په هاي وي جوړ شي. سچلو سال کا د خان په کور کې وای خان هات فعل خدای ته ګوره اے د قدرت نه قربان شم اے د قدرت نه زار شم. دوی له د مرګون هم داسې رئیس دي چې ډاکټر خبرېږي به خپې اګرې ته شي ځکه چې دوی خو لندن ته ځي علاج ته امریکې ته ځي علاج ته جی هغه لندن او امریکې راځي چې ټپ بیا ساتي وتی. نو اے عاقله غوګونی سماتا مرګه نه پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شي وایم تا تا. بیا ډېرې ماتې کړې مرۍ د خبر جنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د خبر جنو چې د خبره به نه لیدل هیچا تا. داسې کاږه به روان تاسو خیال راغی بعضې وخت کې به د سړک ګورئ که نه داسې یي که نه او چې بیا کلاشنکوپ یې اچولې دا کلاشنکوپ به وي او مرۍ به دې ماته شي دا غارت به درنه ګیر چاپېري او مرۍ به دې ماته شي. تاسو خیال راغی ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبر جنو چې د قبره به یې نه لیدل هیچا ته. بادشاهان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارا تا په ژوندینې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا تا. تاسو خیال راغی
نو عرض میں دا عزیزان چې دا نوح علیہ السلام چې کشتۍ جوړوله نو دوی به داسې یو بل لټېلې ورکولې کشتۍ جوړی طوفان به راځي مونږ به غرق کېږو او دی به بچ کېږي دا ستا عقل مني دا خو زما اول خو تاسو په پاکستان کې عقل هم شته زه تاسو په ایمان ووایي نانګه عقل درکې شته عقل هم لا شته دلته ما د دنیا ملکونه لیدلي دي ما په سن 84 کې هندوستان ولیدو له 70,000 میله وګرځېدم د میخ نه واله تر هوایي جهاز او بحري جهاز پورې ټول خپل جوړوي ټول تاسو جوړ کړ تاسو څه جوړ کړ چېرته یو مچم جوړ مچم جوړ تاسو دا جوړ کړ چې چېرته دیرې ګورئ ورته دیوالونه وي دا څه شی دی دا پیپل ورکس پروګرام دی پیپل ورکس پروګرام هلکه دا مړي چېرته تختی څه یعنی غریب د لوږې مري او مړو له دیوالونه تاوی تاسو جوړ پرون یو شرمول په پېښور کې شوي نن بیانو روټۍ ګرانه کړې ده په روپۍ کړې ده حکومت په لارۍ کې روټۍ اچولې دي یو 80,000 روټۍ او په کوڅو کې ګرځي راشي 12 سنې روټۍ راشي نن بیانو په روپۍ کړې ده او دا پټواریان او دا ګرداوران خو دې د خدای سم په خیر کې او په دغه قهر پرون پټواریان او ګرداوران اخته و تحصیلدار راشي په 12 سنې روټۍ راشي په 12 دا شرم پاتې وي چې مونږ په وشرمي حکومت په کوڅو کې روټۍ ګرځول چې راشي په 12 سنې روټۍ تاسو کړي تر اوسه پورې ستا د ملک بیړه تباه شوه نه دې د پیرنګي قانون لرې که نه دې د پیرنګي نظام لرې کو او نه دې ملک له ترقي یافته پروګرام ور دې قوم د لاسه دا ملک تباه شو په هندوستان کې بحري بیړۍ مې وکتې حیران شو هوایي جهازونه چین مونږ نه وروستو آزاد شوی دی نن دومره عظیم طاقت دی چې امریکا او روس ته یریږي حاجي محمد امین صاحب پیرو بزرګو او په کشمیر کې به غزاګانې هم کولې په مصر کې به غزاګانې هم کولې مرزا سکندر به هم د دې ځای نه ونیو چې خدای له به جواب ورکې که تا د ملک قانون قرآن نه کو کړی که نه وکړی نو هسې به ګیرې میرې کیسې میسې نه کوی ګیره ډېر ښه شی دی خو د ده ګیره ډېره ښه وه دا ګیره وه زما ګیره ډیله ده زما هم څه ګیره ده چې سره د دې ګیرې ښځې ته ناست یم زما ګیره ده یو خان یو طالب ته ویلې طالبه ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده خانان خو دي داسې کړه هغه خان ما ته پته نشته وی ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ګیره ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو نو ستا د سپي دا لکۍ تې ښه ده په دې خبره پوهېږئ چې مړ کېدو طالب مسله دا ده چې د زنکدن په وخت کې احوال د آخرت په سړي منکشف شي ټول او د زنکدن په وخت کې سړي ته پته ولګي چې زه جنت ته ځم او که دوزخ ته ځم جنت هم ورته ښکاري او دوزخ هم ورته ښکاري طالب وصیت وکړو چې زه ایمان تېروم او زما جنازه د پلاني خان د دروازې مخې ته تېره کړي چې د دروازې مخې ته جنازه تېروله ویل هلته یې لږه ودروئ بیا د جنازې نه یې ورته آواز وکړو وی پلاني خانه ستا د سپي د لکۍ نه زما ګیره ښه شوه ایمان یې تېر کړو مړو به هم آوازونه د ایمان تېرولو نه باد کول کرامت بعد الموت دی ته وایي لکه یو دوه دوستانو یو چېرته بار تلی نو چې راغی دا بل دوست یې مړو چې مړو نو دی ورته ودرېدو ورته وایي سرو سیمینا به صحرا مې روي سخت بې مهري کې بې ما مې روي ډېره بې وفایي دې وکړه چې بغیر زما نه روان شوې ای تماشاگاه عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی دنیا خوبستا د مخ تماشا کولا نو تچرتا په بلی تماشی پس روان شو نو بزرگ ورته د جنازې نه لاس راوویست تاسو خیال دا د جنازې نه ورته لاس راوویست نو زما عزیزانو عرض مې داو چې دا ګیری به اله ګیری شي چې د دې کم مقتضیات دي او هغه مونږ پوره کړو دا ستاسو فرض دی چې په دې ملک به ملا تړلي سپیان یی د هغه دین د نظام دی حاجي صاحب زما په مخ کې تقریر کولو د 2 تلاو په جمعات کې د
ولی پاکستان ما په دې نیت جوړولو چې دې کې به د ملک قانون قرآن وي. اوس ویل چې د پاکستان نوم واورم نو لکه په عربونو من غل چې پراته وي داسې بوی ترې راځي، بوی د لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا زما په مخ کې وي ولی بوی ترې راځي د مردارې په شان. اوس دا یې په هغه وخت کې ویلي وو که نن دی ژوندی وی چې نن به یې ورته څه ویلی چې دا ښځې لیدلی وی، دا بلو پرنټونه یې لیدلی وی. نن تاسو راشئ په پېښور کې بلو پرنټ چلیږي. بلو پرنټ اوس جماعت ته او واجبه اجتماع ده چې زه در تاسو پیژنئ یې ټول د ملک ساده نه یې ټول یې پیژنئ. بلو پرنټونه چلی د ملک اخبارات وګوره د جمعې د ورځې د هغې مغزین چې منځ پاڼه پکې د دومره کټو ځوانانو جینکو د ارد اندام بربند فوټواني پکې وي که نه. دا اخبارونه بیا زمونږ کور ته ځي، دا بربند فوټوان د ښځو زمونږ ښځې او لوڼه هم ګوري یې که نه. زما ښځه او زما لور چې کټی بربنډه وګوري ابه څه وایي. نن دا زمونږ د ملک د جمعې شپه تاسو ټول نیکان خلق یې د جمعې په شپه به خلکو تازه اودس وکړو، اودس به مات کو، تازه اودس به وکړو چې د جمعې شپه ده چې په اودس کې وده شم. دا شپه مبارکه ده. نن په پاکستان کې د جمعې د شپې نه د لویه د لعنت شپه بله نه. تمام ډمې د جمعې په شپه ګډېږي، تمام ویسیارونه د جمعې په شپه کېږي، تمام بلو پرنټونه د جمعې په شپه کېږي، تمام کنجر توبونه او کنجرې ډرامې په ټي وي باندې دا د جمعې په شپه کېږي. نن په پاکستان کې د جمعې د شپې عمره شرمېدلې شپه بله نه. بیا د اختر ورځې وګوره، تاسو خو ورته اته ورځې مخکې میټینګونه وکئ. سابق صاحب ټول علما راوغواړي میټینګ وکړي چې به کومه ورځ به اختر کم دی که زما وس ورسي د اختر به د ملک ورک کم. دې قوم له اختر کې دوی له جهنم ګوره ګړنګ. یو لیونی راغلی او ما پسې د ثوابه د طرفو تبر یې ورسره و تبر صادر مې تبر وویستو ویل دا بجلیګر ملا تی مالا خو زه یم ویل لوی لوی چغې چې وهي هغه تی مال خو زه یم ویلې واوره په دې تبر به دې کیمه کم که بیا دې چاته ووایي چې جنت ته به ځئ جنتونه کم ځي جنتونه مې ویل مات کړه په دې تبر ټول. ته ویل دې خلکو کې داسې سړی هم ګوري چې جنت ته لاړ دا سړی ګوري ویل جنت نشته دې تبر ته ګوره او دوزخ کې مې ښه سیخ والی او تازه کړی دی خلک وله رالیږه او که مې د جنت نوم ستا د خولې نه واورېده په دې تبر به دې کیمه مال ډېره ښه ده مال لیونی دی اوس ګزار را باندې ونیکړي قسم په خدای چې لاړو سوچ به کولو. نو د مولانا عبدالمعبود صاحب خبره یاد مولانا عبدالمعبود صاحب 163 سال عمر کې 43 کاله وشو چې وفات شو. هغه ته کشف قبور علم زما په یاد کې دوه بزرگان ما لیدلي دي چې هغې ته کشف قبور یو مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ته او یو مولانا عبدالمعبود صاحب ته. ما ورته جی ما ته د یو قبر کشف وکړه چې زم یو مړی وګورم. ما ته ولې یقین دې نشته سر؟ ما ورته نه د ابراهیم علیه السلام سنت ادا کوم رب ارینی کیف تحیی الموت قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. ورازه لاس نه ونیو ما دیرې ته راوېستم چې راوېستم داسې مراقبه یې وکړه چې مراقبه یې وکړه سترګې راوچتې کړې ما ته ویل بچیا مړی خو درته ښیم او په دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ویې ګورې اوړه دې خوشحال شي. دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي او غوښې تې غوسېږي لګیا دي. داسې ویرېدم چې په یو منډه مې کور ته ځان ورسولو او مال زه نه ګورم. سهار چې وله بیا رالم ویل راځه که نه ګورې نه مال نه جي نه ګورم. ټول عمر به ویل روټۍ خوند در نه کي که دا حال مې درته په قبر کې وښود. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه کوړي ته راغلی او زه ورپسې لاړم پېښور ته مې راوستو. په قبر کې مې ترې تپوس وکړو په موټر کې. ما وی جی د فلانی قبر ته تاسو تلی وی چې ہاں میں گیا ہوں. ما ان کی کیا حال ہے قبر میں؟ ویل وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا ہے قبر میں پکوڑے کی طرح. بیا مې د بل سړي تپوس ته وکړو د بل مې وکړو بیا مې د ډاکټر اقبال تپوس ته وکړو ما لاهور شاهي مسجد په دروازه کې د هغه قبر دی هغې ته خو به م تلی ما ته وی ہاں وہاں بھی گیا ہوں ان کی حالت اچھی ہے خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی ان کی حالت قبر میں اچھی. مورتل حضرت یہ علم مجھے بھی بتا دو
मातवई जी ये इल्म मैंने 40 साल में सीखा। अगर आपको शौक है तो आप लाहौर आ जाएं, आपको मैं 4 साल में सिखा दूंगा। तासो ख्याल रख नो अर्ज में दाव अजीजानो चे औलिया अल्लाह बुजुर्गान ची दी दा डेर लोय खलक दा रहमान बाबा चे जदर तवड़ान दे रुस्तो कोमा दा स मामूली सड़े नो दा माली दले दे दा माली दले दे दनन्ना 23 काल मख के ज़द औरेदो खबर डेरे कम कोम 28 काल मख के द खबर जोड़े दो और जतले चतले नो लहत सराय बुनियाद कनस्ते او خاریان چې د ګلکارانو نزا بنیاد تور کوشما اغزمه که خورجن غونډه دا نو داسې په جبل می عدالت سایډ اوالو چې اومه والو غرب شو چې په دې مخ باندې اغل دیوال ور سورې شو چې دننه ګورم مسمړې پروت دومره دومره زلفی دي دومره دومره ګیره کې سپین زیات او تور کم دي او د شوي کړه خامتا کپنه دي اګلکارانو پاس چغه کې چې اوته خدانو باندې کی کرنے اتیا مال تسی بھی تلے آؤ مال تاسم لاندے راش اغیم را کشو ستور رپی او یریگی ما اغی تا پا انکو کیوی چی تسی میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑو تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو مردہ پکڑ دینا تا تسی منو چک لاؤ زلاس ورنہ نباسم کدی مڑی رانی وما کنا نورا میں کا گئی لاس میں ورنہ نہ استو پدے مخ لاس وا پدے گیرا کپن پدے زینو پدے لاسونا سر ویخت پاک زے کے ناستم دا سے پروت تے لکا استی چیخی لکا استی چیخی یو 15 منٹا میں پلاس والا مالکی دیشیا سی دانچائی 15 منٹا چی خواہ تسلی میں اوشوا اگا دا سر لاری چی پو ویختو کی وطی و قسم پا خدای چی هم صفاق کاری دا دا سترگو بانے نرائی غندی سترگی کلاوی پا دی بانو میں مرتلاس ہوا دکا جلاس میں یوزل نمیستو نو ڈاڈا شما کنی یریدم ازم چی پاس رو ختم اغیزر اغا سورہ بند ہمرا خلق زیارت کا پسل مرگا چی بازار وی پا مزار دا درویشانو دا جنت دا باغ گلونا بادهیر شی دا جنت دا باغ گلونا بادهیر شی کدی ولیدو گلزار دا درویشانو درس دیوان دا رحمان زار تر دی غزل شاہ چی بیان یکڑو کردار دا درویشانو دا اشار میں پچگا ہوئی او پسیکل راسور شموتے نرالا دا درویشانو ڈائریکٹ رابطہ و تعلق وی دا اللہ سرا او دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ رابطہ حضرت صوبان براہ راست رابطہ و دا پیغمبر سرا براہ راست زمون رابطہ خو گورا کا خیالو کئی پخلوی کنا زبانی بھی تاسو ټول الله وای نه ټول ونه وي اوای پیمان یو منټ اوای پیمان چې دا الله دا د دې ځای आवाजو کده دې ځای आवाज ما سره ټګي مکوي ټګي مک دا د دې ځای आवाज ا د دې ځای आवाज چی الله مولانا تنویر رحمت اللہ علیہ بوی خدا کی قسم خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے ایک بار اللہ کہنا اللہ 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 نو پاس نہ بدرتا آواز اسی چی گفت اللہ ہے تو لبیک ماست تو چوے گا اللہ 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 ندیز آواز گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست اے بزرگا داستا اللہ چی دے دازما لبیک دے الگ یاد ہے کہ نہیں اللہ 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 یا اللہ زار وقتی ویم چی اللہ اللہ او تا یو رزی منوی چی بندہ زدائیم نو آواز ورطا اسمان نوشو چی گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست داستا اللہ چی دے دازما لبیک دے چی تا اللہ ہوئے نو زدر تا ہوئے چی لبیک اے بندہ زدر تازر والارم وایا تاسو خیال رہے نو عرض میں داؤ چی دڑنا اللہ ہی آدھ ٹولو مرزونو علاج آدھ ٹولو مرزونو دوئی وی زمون
هر شی د ژبې دی. څه خبره مې کوله؟ حضرت ثوبان وی مخوب میں شناسم پیران پارسان. حضرت ثوبان ډایرکټ تعلق دی د پیغمبر سره. یو ورځ نه دی لیدلی، ټوله ورځ په جړا تېره کړه. ماښام یې چې ولیدو نو بیا جاړي. ثوبان اوس ولې جاړې؟ اوس خو دې زه ولیدم که نه. و یا رسول الله اوس مې یو بل شی جړی. اوس دا خیال راغی چې د قیامت نه بعد چې جنت ته لاړ شو ته خو به چېرته په لوی مقام کې ناست، نو زه به داسې جنت څه کما اے حبیبه چې چېرته تا پکې نه ګورما. زه به داسې جنت څه کم چې چېرته تا پکې نه ګورم. نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے. قرآن چې د جنتو د نعمتونو د حورو د غلمانانو لالچ ورکړی دی کې راز دا دی دا په اعتبار د طبیعت د دنیا سره دی. دنیا کې انسانی طبیعت چې ښه کور وی، ښه کور به څنګه وي؟ ښه کور به صحبه جنت دی، څه به وي پکې؟ ونې به وي، ماڼۍ، یوه کمره به پکې د ملغلري، د بخاري روایت د ملغلري عرضها 60 میله، داسې کمره به وي چې پلنوالی به 80 میله وي. د ملغلرې به یوه کمره وي، پلنوالی به 80 میله وي. یاره ښځې حور مقصورات فی الخیام، حوره هغه ښځې ته وایي چې یو یو سترګه یې تر دې تر دې داسې ښځې به وي، تورې زیړې مندرۍ لوړې داسې به وي پکې. او زمونږ ښځو کې خو تورې مي اوس خو تورې پاتې نه شوې، د پوډرو د برکته ټولې سپینې دي. په شرمونو شرم یې د پښتون سړي د ښځې پلو بچا نه لیده. پلو نن چې غټ پښتون دی او لږ په خېټه مور دی نو ښځه یې بربنډه کړه. راشئ چې د شپې په 1 بجه درته هغه خلکو ښیم چې سره د ښځو د سنما نه راوځي، عقل به دې وخوځي. عقل په دې اختر کې په دې شیباغ کې د ښځو یو میله شوې ده. زه وایم الله ستا لوی قدرت دی چې په موږ دا دنیا په بله ولې نه اړې، د ښځو یو میله شوې. نو ته به وایه ښځې تورې زیړې مندرۍ لوړې څنګه به وي؟ قرآن وایي چې نه، کأنهن الیاقوت والمرجان، په رنګ او په صفای کې به د یاقوت او د مرجانو په شانې. نوکران به هم پکې وي او نوکران به نوکران به څنګه وي؟ خو د دې ځای نوکران خو د چا سترګه نه وي، د څوک ګوډي د چا غوږ نه وي که نه. د دې خانانو دا نوکران چې داسې لنډیان بوچیان دي. قرآن وایي دغه ځای نوکران به اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، داسې نوکران به وي چې ته ورته وګورې نو دا ګمان به وکړي چې د ملغلرو نه چا تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیاوي. بیا به دې نوکرانو وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا، د زرو کنګن به اچولي او په هغه لاسونو به تا ته اوبه پیش کوي، خوراک به پیش کوي. که ته ووایې چې نه زه په ملاستې خورم، ملاستې درک به هم پکې وي. قرآن وی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، د جنتیانو به تکیا والی پاغه فرشونو چې داغي سټ به د شنو ریخمود. وجن الجنتین دان، او د جنت یا نعمتونه کتوی دی په ملاستې داسې خورم. بزرګ ما بوډان بوډاتوب خو په جنت کې وي نه، ټول به د 18 کالو هلکان دي. ماما بوډاتوب به نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم کله کله خوشطبي کوله. یو زړه ښځه راله وی یا رسول الله زه به څنګه جنت ته لاړه شم؟ پیغمبر علیه السلام ورته زړې ښځې به جنت ته نه ځي. ویل زه به څه کوم؟ ویل زړې به نه ځي. چې ډېر حی پای خو یې وکړه. وی د خدای بندې که داسې زړه ته جنت ته لاړه شي د جنت په مزه به څه پوهېږي؟ او دې ماما له ته وږی ورکړه، دی د وږي په مزه څه پوهېږي؟ ځکه چې غاښ یې نشته. ته چې جنت ته ځې د 18 کالو جنۍ به شې، بیا به جنت ته ځې نو په خوند به پوهېږي. کله کله خوشطبي به سردار کونین صلی الله علیه وسلم ابا عمر نوم یو، هغه یو بلبل ساتلی و. حضور به چې پرې راغی نو تپوس به یې وکړو چې یا ابا عمر
ما فعل النغیر ابا عمیر بلبل دې سکو اسیمه چې دا تاسو داسې یکدم داسې شي کړ نه کله خان دا کله خوشتبی کوا دا یکدم داسې بوټکی کما کله کله خوشتبی و حضور صلی الله علیه وسلم هم کوله تاسو خیال راغی نو عزم دا عزیزانو چې نور بسې په جنت چې وفيه ما تشتهي الانفس پدې کې نه پوهیږم چې ماما چا ده پولیس والا خط ته کا از السلام لګیا کینا استاد پارا عرض داو چې عزیزانو دا لالچ د جنت او د نعمتونو دا قرآن په اعتبار د تبایع د دنیا سره ور کړی مقصود به ذات شیبه په جنت کې دا الله دیدار وی او د محمد رسول الله په خوا کې به اوسېدل وی زما په خبرو پوهیږئ مقصود به ذات شیبه خوراک نه جنت بنئ مقصود به ذات شیبه د الله دی صحابه او یا رسول الله مونږ به خدای ته ګورو قرآن راغی وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري ووجوه یومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة ډېر مخونه به په دغه ورځ خړ وي او دا به یقین وي چې ما سره به هغه کار وشي چې د ملا هډوکي مې مات خدای ته به ګوري او د پیغمبر په خوا کې اوسېدل به نو صوبان برای راست تعلق دی د پیغمبر سره نو اوس خو دې زه ولیدم ولې جارې وی ته به په جنت کې چېرته لوی مقام کې زه به هغسې جنت څه کم چې چېرته تا پکې نه ګورم قرآن راغی من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبرہ صوبان ته وایا چې په دنیا کې د جناب محمد رسول الله سره مینا ده په خپل ذات مې د قسمی چې په جنت کې بم د محمد په خوا کې اوسېږي تاسو خیال لرئ نو عرض مې داو چې مقصود به ذات شی اغا دا اللہ دیدار بھائی دا ترمذی روایت تے باب السوق فی الجنہ سیاست خبر کی رونے لگی آرام کیے نہیں پا جنگ کیا سونا نسر بھی لا وضاحتونا پا دے 2 سالوی اخکالا کی تاسو دا طول شوی دی خدای مخوار نکا تروسا پی واللہ کا پوئے عرضاو چھے مقصود بے ذات شے اغا دا اللہ دیدار بھائی باب السوق فی الجنہ دا ترمذی یو مستقل باب دی جنت کے با یو بازار لگی ہفتہ کے یو زل دا جنتیان بگرزی سے دا شیخ خیستہ دے دا شیخ فوٹوان براوالی یر دا خودر خیستہ فوٹو دے فورن بدا سڑے دا غی پشان ذکر چی جنت دا غم زینے دے چی دا خیستہ دے نو تدسی خیستہ شا چی دا جنتیان خستڑی شی اللہ با وی نور سپکار دی وی بیا اللہ ایس کمیں نشتا اللہ با وی یو کمیں پاتی دے ملائکو تب وی زمان دا اہل جنت منس کے حجابونا لری کئی چی حجابات لری شی طول اہل جنت با دا خدای دیدار چیو گوری دا اہل جنت با نسکور پریوزی وی بیا پروردگارا دا طول نعمتونا پی قربان شا خوچ دغا مزا یو زلی بیاوے دا خوص عاشق سڑے پکار تمام تن میں درنجو پسیر اڑوے تمام تن میں درنجو پسیر اڑوے خو پماد تور سترگو یو نظر وے یو زلے را تولی دے نو درنجو پسیر اڑوے تاسو خیال دا نو عرض میں داو چھ صحابہ کرام دا براہ راست عشاقو دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بیان دا سی شروع کرو چا ما خیال داو چا زب یو ہفتہ تقریر کو ہم لگیا بھائی بل یو ضروری خبر آوری زمین پا دے ملک اس یو مختلف قسم فتنی شروع دی یو فتنہ پا کدام دا چا صحابہ چا کم دا پیغمبر نا براہ راست اخسکون کی دا دینو داغی متعلق دا باز خلق دا خیال دے چا دا صحابہ چیو دا غداران ٹھیک شو یو فتنہ پا دے ملک دا پرویزیت تا
پرویزیان هغه خلق دي چې حدیثو ته د یهودو ډکوسلې وي. حدیثو ته ما ته ګورئ قرآن شته دی نو حدیث منل څه ضرورت دی؟ قرآن موجود دی. کراچۍ کې د یو میمن په کور کې زه میلمه وم، غلام احمد پرویز کور ته راغی، د پرویزیانو لوی امام تخریده، ما سره باس کولو باندې خیر خلای رواچولا. ما تو قرآن کی موجودگی میں کیا ضرورت ہے کہ آپ حدیث کو مانتے؟ ماں اور تیل پرویز صاحب آپ حدیث کو نہیں مانتے اور میں قرآن کو نہیں مانتا. مالتا حدیث نہ مانے قرآن نہ مانا. ما تو لا حول ولا قوت مالی او شلزل لا حول ولا قوت. ختم منکر حدیث ہے او منکر قرآن. نو ما تو وی چې ولی مال د دې قرآن متعلق چا ویلی دي چې دا د خدای کتاب دی، د خدای دستخط پښتا، د خدای आवाज تا اورېدلې، جبرائیل ستا په مخ کې راغلی او دا قرآن راوړی؟ وی چې نه. دا چا ویلی چې دا 13 سپاره قرآن د خدای کلام دی؟ ویلی دا خو پیغمبر ویلی دی. مال پیغمبر خو 1400 کال وشو چې تیر شوی دی، اوس پیغمبر کم ځای دی چې مونږ ته ویلی چې دا قرآن د خدای کتاب دی؟ ویلی حدیث کې راغلی. مال حدیث خو ته مانی نه، ته خو حدیث مانی نه. خبره خو وره تا ثابت کړه چې قرآن ثابت ته په حدیث. ٹھیک شو، حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام دی. جناب محمد رسول الله ویلی چې دا قرآن د خدای کلام دی کنه؟ ٹھیک ده. نو د محمد رسول الله وینا حدیث ته کنه دی؟ ٹھیک شو. نو قرآن ثابت کړه حدیث ته. اوس چار کله قرآن په حدیث ثابت شو نو حدیث هم د خدای کلام دی. نو قرآن بیا ثابت کړه چې حدیث هم د خدای کلام دی. څنګه چې حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام دی، دا چې قرآن ویلی چې حدیث د خدای کلام دی. ما به خبره پوهیږئ قرآن کوم ځای ویلی؟ وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. خدای وی پیغمبر د ځانه یو خبر هم نه ده کړې، دا د چې څه ویلی دا ورته ما وحی کړی ده. نو معلومیږي دا چې حدیث فرق د وحی خفی او جلی ده. نور حدیث هم د خدای کلام دی او قرآن هم د خدای کلام دی. نو څنګه چې د قرآن منکر کافر دی، داسې د حدیث منکر متفق علیه په تمام اجماع د امت سره کافر دی. ٹھیک شو. بیا صحابه معیار د حق دی، صحابه معیار د حق دی. دی خو ګورئ کومه والا چې ستا پټي ته را روانه او په هغه والې کې ته سوری وکړې د بل پټي طرف ته، نو دغه اوبه به ستا پټي ته راشي. بیا خبرې کوئ پټي خو پیژنئ که نور څه نه پوهېږي؟ روټۍ هم خوړلې؟ لنګر بندوبست وای تر بدې ورځې پورې به جفا کړې، تر بدې ورځې پورې به جفا کړې، که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې. معشوقې کله وفا کله جفا کا، میں باید چې کله هغه او کله دا کړې. ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی، په خدای قسم چې زه خبر شم چې دا د حاجي محمد امین صاحب مرحوم مرید دی، دا هغه لیدلی دی، د ورسره وخت تیر کړی دی. قسم په خدای چا سړی په ما د ایمان غوندې خلک، د ایمان غوندې خلک. خو تاسو هم لږ سوچ کوئ. ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی، اسې نه چې مې په درس جهان رسوا کړې. زه ستاسو لوی مداح د دې خاورو د وجې. نو زما عزیزانو صحابه په ذریعه مونږ ته 1400 کال رستو قرآن را رسېدلی، 1400 کال رستو حدیث را رسېدلی. ټیک شو. که صحابه غدارانی نو د دې څه ګارنټي ده چې دا همغه قرآن دی چې کوم په پیغمبر نازل شوی؟ دا رښتیا کېدی شي بیا؟ ځکه چې منځ کې کېدی شي صحابو پکې د ځانه څه ګډوډ کړي. لکه د شیعو مذهب دی چې قرآن 40 سپارې دی، دا 10 سپارې سنیانو پټې کړي دي. دا به امام مهدي صاحب بیا راوباسي یا امام غایب صاحب بیا راوباسي. اعلی بل غم دی په دې ملک. یو فتنه نه ده، یو عذاب نه دی. عزیزانو اخیری خبرې درته کوم، اخیری په پاکستان باندې چې د نورو قومونو باندې کم عذابونه نازلو، په پاکستان الله ذهنی عذاب نازل کړی دی اور سړی ذهنی پریشان دی. اور سړی که ملا دی که میا دی که پیر دی که امی دی که خان دی که غریب دی که حکومت دی، اور سړی ذهنی پریشان دی. غل وګوره ټول ملک غل دی. پرانا ورځ سړی وتښتی، موټر وتښتی، ماشوم وتښتی، ایس پوښتنې والا نشته.
ملک نہ د دلی راجا جوڑ دے دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں ملک د دلی راجا دے سوک پہ جڑا والا نشتے زمونږ بالا ماڼۍ کې نن 15 ورځ ده 2 هلکان د مړي خبر له بډبېرې طرف ته تله په سکوټر باندې 2 هلکان غیب دي تر نن یې پته نه لګي یو ټانګې مرمت کولې او بل رشکه چلول تر نن یې پته نه لګي نو دې ملک نه ذهني عذاب نازل قرآن دے قرآن کم قوم چې د خدای نه سرکش او باغی شي اذاقها الله لباس الجوع والخوف هغه قوم ته الله د یری او الله د لوګي لباس ورواغوندي نن پاکستان ته الله د یری او د لوګي لباس ورغوسته دي د یره وګوره ټول ملک په یره کې دي لوګه وګوره ټول ملک وای چې د لوګي مړ شو دا د سیده کنه عزیزانو عرض داو چې دا پاکستان د پیغمبر خیره والے وره د پیغمبر خیره والی که خورز مولیدا او مر شم نو راشی په قبر میں متیازه وکړه پیغمبر ویلی دی چې هغه ملک به خورز نه ګوري چې د ملک کم ملک سربراه خزوي پیغمبر ویلی چې د کم ملک سربراه خزوي لن يفلح قوم دا د بخاری روایت ته اوس درباریانو ملیانو د کرل ټټوانو د ضیاءالحق تالی سټو او هغه د ضیاءالحق تالی سټ اوس د دوی تالی سټ جوړ شوی دی هغه ته د بخاری د حدیث پر روایت کې استراب پیدا عمری دا غورز چې دا برش کړي او دا ګيري ګمنس کړي د خزه تناس لیدلی مو ټلویزیونونو چې چا کرشته لاس اوچت کړي اوچت کړي وای تا کرم شته بابا وای تخوان دې هی واورای نن د بزرګانو کورونه هم د ټلویزیون نه خالی نه دي ما ته ګوره د بجلیګر مولا متعلق به دا واورئ چې د بجلیګر مولا په کور کې ټلویزیون که زما په کور کې ټلویزیون په غلطۍ هم چېرته راننوتی په غلطۍ باندې نو ګیره مې کله کوي او په خره مې سور وا به وړئ زه د دې خلکو د ښځو لنډرو پسې چې ډرامې کوم د لوڼو لنډرو پسې چې ډرامې کوم دی وایي د بجلیګر مولا لور هم په کالج کې چبک وایي که د بجلیګر مولا لور په پهلی جماعت کې هم سبق ویلی پهلی جماعت کې ګیره مې کله کوي په خره مې سور کوي او کمیس پرتوګ رانه وباسئ که په پهلی جماعت کې زما لور سبق ویلی او ستاسو دا لنډرې به پرېږدم نه ستاسو دا بورې به پرېږدم نه دا سا خدای را کړې ده او خدای به رانه وباسي والله کم پرېږدم زما عزیزانو عرض مې دا وایم راشئ وګورئ دا زما زوی دا وختي چې تلاوت وکړو تاسو خیال را پاسه لګه ودرېږئ غوږ کېدی باته کېنه غوږ کېدی زما عرض واورئ ما درته وایي چې والله که دوی پرېږدم